حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې د په صحابیت باندې د په بزرګۍ باندې دا تمام امت دا اجماع ده چې دا د ټول امت نه بهترین انسان دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو وروسته چې په دې امت کې د چا لویه درجه ده هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. سره د دې چې دته د جنت زیری شوی و ته چې ته جنتی په دنیا کې دته جنتی ویلی شوی دی، بلکې دومره ته ویلی شوی چې ته به د جنت کې د یو ډلې سردارې دومره پورې دته په دنیا کې ویلی شوي دي. د هغې باوجود به هم د الله رب العزت نه انتهایي یره او خوف یې کوو. د دې ټولو فضیلتونو سره د الله رب العزت نه به بیا دومره یېرېده، سره د دې چې دومره فضیلت ورته په دنیا کې اورولی شوی دی، د هغې باوجود هم د الله رب العزت نه انتهایي یېرېده به دی او دومره عاجزي به یې کوله. او به یې فرمایل چې کاش چې زه ونه وې چا کټکلې وې او سېزلې وې چې په دنیا کې ختمه شوې وې چې حساب کتاب راسه نه وې. یو پیر یو باغ ته داخل شه نو اس دان پروت و نو یا حضرت ابوبکر صدیق صاحب وې کاش چې زه دا اس وې په دنیا کې به ما خوراک کړی، په دنیا کې به مې زندګي تېره کړې وې، بیا به یې وفات شوی وې نو زما څه به حساب کتاب نه وې. دا ولې دومره د الله رب العزت نه یېرېده. حضرت ربیعه اسلمی رضی الله تعالی عنہ دا د حضرت ابوبکر صدیق صاحب سره ناستو نو دواړه څه په خبرو کې ګرم شو. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ربیعه اسلمی ته لږه تیزه خبره وکړه. چې کله ته تیزه خبره وکړه एकदम یې سوچ رالی، بیا د ربیعه اسلمی رضی الله تعالی عنہ معافي وغوښتله، بیا ته ووې چې ته بیرته ما ته دغه شان تیزه خبره وکړه هسې نه چې قیامت پر ورځ باندې ما الله رب العزت ونیسي، الله ماله سزا رانکړي، بیرته ما ته دغه شان تیزه خبره وکړه. ربیعه اسلمي صاحب ورته وفرمایل چې زه تا ته تیزه خبره نه کومه. وایي ابوبکر صاحب ورته وفرمایل چې که ته ما ته داسې خبره ونه کړې نو زه به لاړ شم ستا په باره کې به پیغمبر ته شکایت وکړم، شکایت وایي چې زه وکړم نو بیا به ستا نه پیغمبر خفه شي، چې پیغمبر خفه شي نو دا د الله رب العزت خفګان دی. بهرحال چې وایي کله ابوبکر صدیق صاحب لاړی او پیغمبر علیه صلات وسلام ته یې داسې وفرمایل نو ربیعه اسلمي رضی الله تعالی عنہ دی ناستو نو د بنو اسلم قبیلې بعضې کسان دا موجود وو، هغوی وفرمایل چې دا لا څنګه انسان دی. نو ربیعه اسلمي صاحب ته وفرمایل وایي دا هغه انسان دی که ده شکایت وکړه نو پیغمبر به زما نه خفه شي، چې پیغمبر خفه شي نو الله خفګان دی بیا، او چې الله انسان نه خفه شي نو بیا په هلاکت کې هغه څه شک کیدی شي. وایي دی ډایرکټ لاړی او پیغمبر علیه صلات وسلام ته وفرمایل چې دغه شانتې واقع وشوه. پیغمبر علیه صلات وسلام ته وفرمایل چې ښه کار دی کړی چې جواب دی ابوبکر صدیق صاحب نه دی ورکړی، دا دې ښه کار کړی لیکن اوس یې معاف کړه. وایي ما یې څه معاف کړه. دا هغه صحابي دی سره د دې چې دومره فضیلتونه دي په دې امت کې چې د ټولو نه عظیم الشان انسان د حضرت ابوبکر صدیق صاحب دی. بیا هم د الله رب العزت نه څومره یېرېږي نو یره د الله رب العزت نه پکار ده. دومره فضیلتونو باوجود هغوی به څنګه یېرېده او زمونږ زندګي څنګه ده. نو که سړی په خپل ګریوان کې سوچ وکړي، سړی د الله رب العزت په دې انعاماتو باندې دومره انعامات یې موږ له راکړي دي، د هغې باوجود موږ څومره ناشکري کوو. الله رب العزت زموږ نه بیا خفه شي نو لږ سوچ په دې خپل ګریوان کې وکړئ.